استم وی خود رسولullah شان دومره اوچت دی چې هغې نوم په احتیاط اغستل پکار دي. سوره د بې احتیاطۍ خبرې کړې، چا خوب لیدلی دی او خوب کې دا لیدلی دي او دا لیدلی دي، وینا هم نشو کولی. تا اورېدلی دي دا د بدعاتو کندوان ګستاخان رسول دي. نور را پاسېدل او هغوی دفاع شروع کړه، حمایت شروع کړو، صفائی شروع کړه، جوابونه شروع کړل. نه نوم د محمد داسې نوم دی چې په دې نوم راتلو نه بعد چل ول نه دی پکار. صلی الله علیه وسلم چل ول مه کوئ، صفا ووایئ خطا شوی ما معاف کوئ، الله می معاف کی. داسې پکار دا کم الفاظ چې بیان شوي دي. یو سړی د پلار په باره کې نشي ویلی، سو خپل پلار باره کې ویلی شي، نیکه باره کې ویلی شي، د مور په باره کې ویلی شي ای زمونږ میندې او پلاران د محمد رسول الله د بیزاره قربان. عزت به یې زما د مور او پلار، خپل عزت به یې شته، ادب به یې، خو قسم د الله په ذات صحابي به چې رسول الله ته خطاب کا او خبره به کوله نو دا الفاظ به وي بی ابي و امي انت یا رسول الله، زما مور او پلار دې ستا نه زار شي د الله پیغمبره. بی ابي و امي انت یا رسول الله، زما مور او پلار دې ستاسو نه قربان شه. یو سړی پلار نیکه مور باره کې نیا باره کې داسې خبرې نشي کولی. دا مولا صاحب د رسول الله باره کې داسې خبرې کوي، د مچانو د بنګېدو پورې خبرې شي، څه ډېرې بدې سپکې خبرې شي. دا ولې د دې په زړونو کې د الله د حبیب عشق او محبت نشته. که دې نوم د ختم نبوت تلي دکانداران دي، خپل دکانداری کوي، عاشقان نه دي، ایمانداران بکاره نه، کوټوالی به پکې د بدعاتو د وجه. دا سیاسیان دي، د دې د رسول الله سره عشق او محبت د وفا د معیار به نه، ولی کله د سنت رسول خبره راشي هلته بدعات راخلي، سنت خپو لاندې کېږي.